السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه امان الله یم او د دې نه مخکې ویډیوز کې مونږ خبره کړې وه د نوري سال یا د نوري کال په باره کې سولر لایټ یا لایټ ایئر په باره کې چې هغه څه شی دی او د رڼا رفتار چې دی دا په خلا کې څومره دی. نو ذهن نشین کوم تاسو ته چې د رڼا رفتار په خلا کې چې دی هغه 3,00,000 کیلومتره فی سکند په حساب سره رفتار کوي. نن زموږ موضوع چې دا نن زموږ ویډیوز چې دا هغه د ځمکې په باره کې دا چې موږ د خپلې ځمکې رقبه وپېژنو. نو د هغې سره سره به بیا موږ د نظام شمسي مطالعه هم ورسره کوو. نو تاسو ته دا معلومات وي چې زموږ ځمکه چې دا په یو نظام کې پرته ده چې هغې ته نظام شمسي ویل کېږي او په دغه نظام شمسي کې 8 سیارې دي او څه پکې وړې سیارې نورې هم دي او دغه شان څه پکې د لکۍ والا ستوري هم دي. د دې نه علاوه هم په دې کې داسې آسماني جسمونه هم موجود دي په قول ساینسدانان. زموږ د ځمکې ټوله رقبه چې ده د 51 کروڑ او 72,000 مربع کیلومتر ده. د سمندر سره ټوله رقبه چې زموږ د ځمکه څومره ده دا 51 کروڑ 72,000 مربع کیلومتر ده او دغه شان وچه چې ده دا بیا 14 کروڑه او 89 لاک او 40,000 مربع کیلومتر ده. اوس پاکستان چې دی د پاکستان ټوله رقبه چې ده د دې نه به تاسو ته مخکې پوهېدل اسانه شي. د پاکستان ټوله رقبه د 8,81,913 مربع کیلومتر ده. یعنې تاسو دا ویلی شئ چې پاکستان د ځمکې تقریبا 0.59 یعنې 0.59% جوړیږي او د 0.59 حصہ چې دا د ځمکې صرف د پاکستان په قبضه کې ده. د دې نه علاوه دا نور چې دا مثلا نور ملکونه دي او دغه شانتي بیا سمندرونه دي. اوس چې د پاکستان په شان تاسو که 588.42 ملکونه را یوځای کوي نو د دې نه د ځمکې دا ټوله رقبه تقریبا جوړیږي. اوس زموږ ځمکه چې په کم یو نظام کې دا ګرځي او تاویږي نو هغې ته ویل کېږي نظام شمسي یا سولر سیسټم. په دغه سولر سیسټم کې 8 سیارې دي. تاسو ته ما وختي هم دا خبره وکړله او نور چې دی دا د دې مرکز دی، یعنی په مرکز کې نور دی د جی په شکل کې دی او نور چې دی دا د 14,00,000 ځمکو برابر دی. یعنی زموږ د ځمکې په شان که تاسو 14,00,000 ځمکې راواخلئ نو هغه په دې نور کې ځایږي. مثلا دا دومره غټ دی د ځمکې نه دا ویلی شئ تاسو چې زموږ د ځمکې نه نور چې دی دا 14,00,000 چنده چې دی دا غټ دی او نور چې دی د هایدروجن او د هیلیم په شکل کې موجود دی. د هایدروجن او د هیلیم په خپل منځ کې نیوکلیر فیوژن چې ورته ویل کېږي د نیوکلیر په شان یا د اټم بم په شان دماکې په هغې کې کېږي چې د هغې نه رڼا او حرارت حاصلیږي. موږ ته زموږ په نظام شمسي کې دا د ژوند یوه اکایي هم ده که الله پاک په دې نظام شمسي کې څومره څیزونه چې دي زموږ په ځمکه دي یا په نورو سیارو سیارچو یا په ستورو سره کوم څیزونه چې موجود دي یا په خلا کې دي نو د هغه ټول صرف د دې نور په وجه باندې الله پاک ژوندي ساتلی دي.